بسم الله الرحمن الرحیم. دوه ورځې په سوشل میډیا باندې د شیر افضل مروت او د سېنیټر عدنان د جګړې د لړۍ د لانجې خبره روانې دي. هر سړی له مزه ورکوي، هر سړی په یو سوچ باندې لګی دی. څوک وایي شیر افضل مروت ښه لړۍ وکړه، څوک وایي سېنیټر عدنان یې وواهه، خو د هر سړی خپل یو اوپینین دی او په دغه انداز باندې خبره کوي. د دې نه دا ظاهریږي چې زمونږ دا خلک د جنگ خلک دی، د لانجو خلک دی، لانجو ته خوشحالیږي، دا ورته انټرټینمنټ ښکاري، دا ورته مزه ښکاري. که موږ د ملک ته وګورو، د حالاتو ته وګورو، مهنګایي ته وګورو، بېروزګارۍ ته وګورو، نو یقینا چې موږ له خبره په دغه باندې پکار وه. موږ له په پولیو کمپین باندې خبره پکار وه، د ملکي حالاتو باندې خبره پکار وه. 2 حملې وشولې، په هانګو کې وشولې او په کوټه کې وشولې، په سوونو باندې کسان به کې شهیدان شولو. په دې باندې خبره کول پکار وه. په ملک کې د کم پټرول دي، د ډالر مسله ده، بېروزګاري ده، خلک تنګ شوی دی، بار ممالکو ته روان دي، په دې باندې خبره پکار وه. خو موږ څه وکړو؟ 2 ورځې موږ مسلسل په دې کمپین کې لګیو، په دې سوچ کې لګیو. پی ټی آی والا ورونه دا سوچ کوي چې د عدنان ویډیو پیدا کړو چې یاره دا یې ډېر والی دی، دا نور ملګري لګی دي، دې سوچ دا دی چې یاره شیر افضل مروت یې والی دی. ګوره د جګړو د لانجو د دې نه هېڅکله قومونه نه ابادېږي. که چېرته په جګړو په لانجو باندې قومونه ابادېدلی، نو افغانستان به اوس سوپر پاور وي، افغانستان به د دنیا د ټول نه بهترین ملک وي. خو په جګړو په لانجو په بدامنۍ باندې ملکونه، ریاستونه، قومونه هېڅکله نه ابادېږي. چې قوم ابادېږي، ترقي کوي، خوشحالي به کې راځي، نو د هغه لپاره بهترین شرط تعلیم دی چې موږ په خپله علاقه کې په تعلیم باندې خبره وکړو، په دلیل باندې خبره وکړو، په اپیل باندې خبره وکړو، په منطق باندې خبره وکړو. په دې انداز باندې موږ خبره وکړو، نو زموږ پیغام به هم دنیا ته ځي، زموږ پیغام به هم خلک اوري، زموږ خبره به هم خلک اوري. که موږ چېرته خپل ذهنونه غلامان جوړ کړو، خپل ذهنونه کې جنګ ورچو، په خپل ذهنونو کې لانجې ورچو، یقینا چې دې د وجې موږ په کور کې واړه واړه ماشومان هم په جنګونو باندې بیا ارچو، په کور کې به زنانه هم په جنګونو باندې ارچو، په معاشره کې هم خلک په جنګونو باندې ارچو، په علاقه کې هم خلک په جنګونو باندې ارچو. نو دې د وجې به زموږ علاقه، زموږ ریاست، زموږ ملک دا به کمزوری پاتې کېږي، دا به ترقي نه کوي. موږ ټول له پکار دی چې موږ خپل ذهنونه چینج کړو. د ټولو نه اولنۍ خبره خو دا ده چې هر سړی د هر پارټۍ سره تعلق ساتو، د هر ګوند سره تعلق ساتو، سرکاري او غیر سرکاري سړی او سیاسي سړی او عالم او سماجي او هر سړی د دې خبرې مذمت کړی وی چې لړۍ نه وه پکار، جګړه نه وه پکار، په دغه ځای کې ډیبیټ کول پکار وو، خبره کول پکار وای، یو بل له عزت ورکول پکار وو. خو موږ خوشحالیږو څه ته؟ جګړې ته خوشحالیږو، لانجې ته خوشحالیږو، بدامنۍ ته خوشحالیږو، بدکردارۍ ته خوشحالیږو. ښه خبره موږ نه کوو، ښه اعمال موږ نه کوو، ښه کردار موږ معاشره کې خپل ځان نه شو کوو. نو زه دا پیغام سوشل میډیا له ورکوم، یا هغه کسان نه چې کم سوشل میډیا زیات استعمالوي، چې د نفرت خبرې دا ډېرې مه خوروئ. هغه خبرې خوروئ چې کومونه امن واضح کېږي، د کومونه به د علاقه کې امن راځي، د کومونه بېروزګاري ختمېږي، خلک علاقه ترقي کوي او ماشومانو تعلیمونه حاصلوي، د ښځو حقوق ملاویږي. په هغه کارونو باندې یا په هغه خبرو باندې پوسټونه کوئ، نو زموږ د معاشرې به اصلاح وشي، د قوم به اصلاح وشي، د علاقې به اصلاح وشي.